نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم. سورة بقرة ویم پارات وسوا اتم نمبر آیت مخی آیاتونو کی جاہلیت دا زمانے دا باز رسمونو تردید شو یادا غی تردید بعد دا مومن او دا منافق واقعا مختصرا بیان شو. بس پدی آیاتونو کی اللہ رب العالمین مومنانو تا دین اسلام کی دا پورا داخل دو حکم فرمائی. شان نزول دا دی آیاتون داسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس صحابہ کرام اغا صحابہ کرام چی دا حلی کتابنا راغلیو او مسلمانان شویو اوی نبی علیہ السلام تراغلیو چی منگا پا یہودیت کی دا اوخ وخان نخوڑنا او دا خالی دا ورزی منگا عزت کو او بدین اسلام کے منگ داخلی اس کا منگا دا خالی دا ورزی عزت کو دا دی بیزتی پا اسلام کے ندر آگلو نکا منگی عزت کو منگ تب اجازتی دا اوخ وخا خوڑل منگا پا یہودیت کی پا منگ باندے حرام اس کا منگا بغیر دین چا منگے حرام گنو اسی نقرو زا یہودیت پا مسئلہ باندے با عمل رازی او پا دین اسلام باندے با ہم عمل رازی زکا پا دین اسلام کی لئو وغیر خوڑلو حکم نشت جدا خام خاف رہی او دا خالی دورزی بی عزتی نشتا چه دا دی بخام خواب عزتی کوئی نو کمنگ دا خالی دورزی ادب احترام پساتو او دو وخا نفرو آیا منتدا جائز دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ رب العالمین دا آیاتون نازل کرل چه مومنانو تاسو دین اسلام تراغ لئی دین اسلام کی بیا پورا پورا داخل شے دا سمک کوئی چی دا یہودیت بازی سیزون تاسو بیام جاری ساتھ او دا دین اسلام بازی کارون ہم تاسو کوئی دا سمک کوئی بلکی پورا پا دین اسلام کی داخل شے. عقیدہ او عمل دا دوارا دا دین اسلام او دا نبی علیہ السلام دا طریقے مطابق کئی بیا بتاسو حلا مسلمانا او دا چکم سوچ تاسو کڑی دی دا خبر خطا نا بدے کہ تاسو دا شیطان تابیداری کوئی او شیطان تاسو کار دشمن دی لہذا دا دین اسلام کامل اتباع کئی او دا شیطان دا اتباع نزان مساتی ذکر دا شیطان ستاسو کار دشمن. دین اسلام شعبجات دیر دی اولنی شعبات دا دین اسلام دا عقیدے دیم شعبات دا دین اسلام دا عبادت دا دریم شعبات دا دین اسلام دا معاملات دا سلورم شعبات دا دین اسلام دا معاشری دا جند او پنزم شعبات دا دین اسلام کی دا اخلاقیات دا دا طول شعبی دا دین اسلام مطابق اختیار کئی دا تاسو کامل مسلمانان شے. اس کی یو سرے پا عبادات کی کامل لی لیکن معاملات یہ دا سدو دا دوکی دا رشوت دا ملاوٹ دا خیانت دا غصب دا غلادی دا سڑی پا دین اسلام کے کامل ندی. یو سڑی پا دین اسلام پا عبادات کی خبر آبر دی لیکن دا دو شکل صورت دا شریعت مطابق ندی دا سڑی پا دین اسلام کے کامل ندی.
یو سړی په عقیده کې برابر دي لیکن د اخلاقیات د مسلمانانو په شان نه دي نو په دې شعبه کې دي دین اسلام کې کامل نه دي یو سړی په دین اسلام کې په عقیده کې کامل دي لیکن د په معاشره کې د نه خلق تنگ دي ګاونډیان ته تنگ دي کلیوال ته تنگ دي کور کې خلق تنگ دي او په معاشره کې د هر سړی د شر نه ځان ساتي نو په دین اسلام کې دا سړی کامل نه دي منګو تاسو تبلیغ والا ملګری چې کله ودرېږي الله پاک کو خوشاله کا دا پوره دین به مونږ کې څنګه راشي دا پوره دین پوری یوازې تبلیغ نه دی خفقېږي ما پوره دین دا دی چې ستاسو عقیده ستاسو عبادت ستاسو معاملات ستاسو اخلاق ستاسو معاشره دا ټول د اسلام اوس کې یو سړی مثال د دین په مدرسه کې سبق وایي او معاملات دي ټیک ني نو دې کډیر وي زما دین اسلام کې زه پوره یم خدا پورا نه دی زکه پوره کېدو د پاره په ټول شعبې صحیح کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زموږ استاد او پیغمبر هغه کوم ته عقیده خودلې دا نو موږ ته عبادت خودلې موږ ته معاملات خودلې دا موږ ته د جایز او د ناجایز معاملات جدا کړی دي موږ ته د خو اخلاق او تعلیم را کړی دي او موږ تاسو ته په معاشره کې د ژوند تیرولو طریقه هم خودلې د دین اسلام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام والدین او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقې والا جون دي او نبی علیہ السلام طریقې والا جون یوازې جماعت او مدرسې او مرکز پورې خاص په بازار کې جون تیرې څنګه وته په سفر کې جون تیرې څنګه وته په کارخانه کې چا سره کاروبار کې څنګه جون تیرې چا سره لین دین کې نو څنګه وکي یو سیس په کارخانه کې جوړې نو څنګه به جوړې دا ټول طریقې موږ ته شریعت خودلې شریعت مو صدا سي نیمګړي دین نه یو څه کوچی دین نه چې معمولی شي خودلې بس ته مسلمان شي بس نه دین اسلام کې دا پیدائش نواغله تر د وفات پورې ستا کم ځای کې خلق سره څنګه لیم دین نازي د دې ټول طریقه په اسلام کې شته کاغه مثال د مانځ ټیم راشي د روزي راشي د زکات راشي د حج راشي د اخیستلو خرڅول راشي د ځمکې د فصل د کروندې د کرول راشي چا سره کاروبار کې د شراکت راشي چا مال ورکول په تجارت راشي دا ټول پکې راشي چا امانت ورکول شي د چا اخیستل شي چا قرض ورکول شي چا قرض اخیستل شي دا ټول طریقې اسلام خودل اسلام کې دا ټول شعبې دي دین اسلام کې الله پاک فرمایي پورا داخل شي او پورا داخل دل د دې ټول ژوندۍ د اسلام مطابق کولی الله دې موږ تاسو د دین اسلام پورا برابر کړي الله دې نشانه فرمایي چې دا مشرکان ایمان نه وروړي د دې د ایمان نه وروړلو وجدار چې دې ته عذاب نه دی راغلی او په دې باندې قیامت نه دی راغلی نور د اسلام او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت ټول دلایل دوی تخکار شوی دي لیکن دوی بیا ایمان نه وروړي انتظار د سکی انتظار د دې چې موږ ته د عذاب او د قیامت فرشتي راشي بیا به ایمان وروړو لیکن بیا به د ایمان موقع نه ملاوي مشرکان د مکې ته نبی علیہ السلام د نبوت دلایل خمالو د دین اسلام د حقانیت دلایل و تخمعلو قرآن خبر جند چې دا الله کتاب دی بیا ایمان نه وروړو الله وی ولی نه وروړي دې ځکه نه وروړي چې دې په دې ته ودی چې په موږ باندې عذاب او قیامت راشي بیا وګمنو لیکن په هغه وخت کې بیا د ایمان د پاره موقع نه ملایي نو الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو ادخلوا فی السلم کافہ تاسو داخل شي بدین اسلام کی پورا کافتن جميعا ټول دانه چې صرف ظاهر د اسلام کې داخل کو نور نه ظاهر او باطن دواړه په هر شعبه د دین کې چې تانه کوم مطالبه د ټولو کې ځان داخل
ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تاسو تابعداري مکوئ د طریقو د شیطان انه لكم عدو مبین زکدا شیطان ستاسو د پاره ښکار دشمن دی داسې دشمن دی چې دشمنی د سره ښکار د پټ دشمنی لګي فإن زللتم پس چې تاسو وګوئ د حق نه من بعد ما جاءتكم البينات پس داغنا چې تاسو تراغلی دي واضح دلائل پس داغنا چې تاسو تراغلی دي د اسلام او د دین د حقانیت کارن کی او بیا وګوئ دي نفعلموا پس تاسو پوښی ان الله عزیز حکیم یقینا الله غالب او حکمت والا ذات هل ينظرون دا کافران انتظار نکی په ایمان وروړلو کې الا ان ياتيهم الله مگر دا چې راشدي تقهر د الله پاک یا عذاب د الله پاک فی ظلل من الغمام فسور د اوریزو کی والملائکه فرشتي د عذاب پر راشي وقضي الامر او فیصله شکار قیامت راشي وإلى الله ترجع الامور والله پاک طرف واپسی د ټولو کارونو دا واخر دعوانا